الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. اول خطبے کے توسو قدرمنو نمخ کے خپل نفس تا تقوی، پرهیزګارۍ، خدا پرستی د امام همراهۍ دعوت ورکوم. هغه نه بعد تاسو قدرمنو مؤمنینو ته ما عظیم پلران د ما عظیم د قوم ستوري د مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام مبارک شیعو ته تقوی و پرهیز دعوت درکوم. یقینا د امام لیاره، یقینا د مولا لیاره سختۍ غواړي، یقینا د حسین لیاره، یقینا د کربلا لیاره سختۍ سره ده، یقینا د امیر المؤمنین لیاره، د مولا امیر المؤمنین لیاره د امام علیه السلام سره تلل داسې آسان کار نه دی، دا ډېره غوټه قربانۍ غواړي. علي څه کله څه، امام څه کله څه، بیا به ځانه متقي و پرهیزګار شیعه جوړوي. ویلې څه انما یتقبل الله من المتقین، که المونز قبول دی هغه د متقیانو قبول دی، که عمل قبول دی هغه د متقیانو قبول دی، که امام خوشحالیږي هغه متقیانو نه خوشحال دی، که امام ته سړی رسیږي، که د امام زیارت کوای شي هغه علي ابن مهزیار غنته متقي کس امام ته رسیدای شي. اوس مو تاسو د حسین لیارې نه روان یو، اوس مو تاسو د اهل بیت لیارې باندې روان یو. دا لیاره دا استقامت غواړي، دا لیاره شهادت غواړي، دغه لیاره قرباني غواړي، دغه لیارې کې به لوږه برداشت کوو، تنده به برداشت کوو، زخمونه به برداشت کوو، جیلونه به برداشت کوو، تکلیفونه به برداشت کوو. عمار غنته، سلمان غنته، میثم تمار غنته زبان کټوای شو، خو علي لیاره نشو پرېښلی. مولا ته که پکار دی هغه عمار غنته شیعه پکار دی، سلمان غنته کسان ورته پکار دی، ابازار غنته کسان ورته پکار دی، حبیب غنته سپینګیری ورته پکار دی، اکبر غنته ځوان ورته پکار دی، جون غنته صحابي ورته پکار دی، قاسم غنته ځوانان ورته پکار دی. 72 کسان وي، کربلا 72 غنته کسان د سره وي، 72 کسان وي. ډیرو کسانو سه ماڅه، ډیرو کسانو ته ما خوشحالیږه، مخکې ما بار بار ویلی دي، ډیرو شور و غلو ته ما خوشحالیږه، ډیرو هغو غوغا ته ما خوشحالیږه. لکسان کسه، څو کسان کسه، خو د کار والا کسان، مخلص کسان کسه. ویلې څه
ویلې څه کربلا کې مثال موجود دی کربلا کې لږ ټولي سکومه دی وړې دستې ډېرې غوټې دستې ته شکست ویر کړی دی حق لیارې کې که پنځه کسان ویلې نه وي ناسته حق لیارې باندې که بېله ویلې نه وي روان خو چې کله حق لیارې باندې روان وي یقینا د علي لیاره حق لیاره دی بیا یې وټکات نه ما ډارېږه خبرې ته مغور دی اهل بیت ذات باندې یو کلکه صلوات واستوئ کربلا لیاره دا د وفادارۍ لیاره دی دی کې باوفا کسان پکار دي لکسان وي خو باوفا کسان وي لکسان وي خو باحیا کسان وي لکسان وي خو عزتمند کسان وي لکسان وي خو بهادر کسان وي دا د اهل بیت لیاره دی ځکه ایمو تاسو دا جمعې ورځ چې کومه دی زه د زنه خطبو کې وایم ما ډارېږئ ظالمانو ظلم نه ما ډارېږئ ما ډارېږئ ستمکارو ستم نه ما ډارېږئ ما ډارېږئ د وخت حکمرانو ظلم نه ما ډارېږئ انشاءالله یو جرنیل روان دی چې جمعې ورځه به وي داسې ورځه به عدالت نه ډاکه کي لکه داسې ځمکه به عدالت نه ډاکه کي لکه څنګه ظلم نه ډاکه شوي دی مولا مهدی جان باندې بلندتر صلوات امو جرنیل امو وزیر اعظم نن سبا ظالمانو غنته نه دی نن سبا ستمکارو غنته نه دی نن سبا رشوتخورو غنته نه دی هغه د زهرا زوی دی هغه د حیدر کرار المسای دی یوه ورځې به وي دا تیارې به ځمکې نه ختم کي ځمکې کې به د عدالت والا چینې روانې کي انشاءالله دغه ځمکه دغه وطن چې د شیعو وینو سر رنګین دی دغه دیوالونه دغه جیلونه چې غریبان شیعه د وکې په کالو کالو ورځې شپې تېروي خلکو د ظلم نه ډارېږئ ما خو یو شی دی دا دی چې مولا ته پکار دی موږ تاسو ځان تیار کړو زمانې امام روان دی که نه دی روان ظهور به کېږي دغه ځان سره سوچ وکړو چې موږ ظهور کړی دی که نه دی ظهور کړی زه کله کله دا خبره کوم د امام ظهور یقیني دی او دغه تاسو یقین وکړئ د امام ظهور کې شک نشته یا نن یا سبا یا کال بعد هر څوی مو تاسو ځان سوچ وکړو چې ما اوسه پورې ظهور کړی دی که نه دی که ظهور کړی یو ظهور کلی دی عربی کې اجتماعي ظهور دی مولا کوم ظهور کوي مکې سره ټوله خلک به ورځي په کروڑاو په میلیون خلک به ورځي خبرې ته مغور دی یو ظهوری جزئی ده ظهوری جزئی مطلب داسې ده لکه علي ابن مهزیار مولا ځان ته ظاهر کړی و ځنه خلکو به بیګا جمعې شپې مولا ځان ته ظاهر کړی وي خوب کې به مولا زیارت کړی وي امام زمان به لیدلی وي هغه ظهور ته د مکې ظهور ته سترګې ما غړوه چې مولا راشي بیا به ظهور بیا به عدالت قیم کی بیا به شیعه و انتقام واخی هر څوی نن است خورۍ شروع کو انده نن است خپل مولا ځان ته ظاهر کو خدا اعلی کیږي ښه غور کوئ مو خبرو ته جملې به قیمتي وي انشاءالله خدا اعلی کیږي چې کله مو تاسو خپل ظهور وکړو تیارو نه راوځو غیبات نه راوځو درویغو نه راوځو نجاساتو نه راوځو ظلم نه راوځو بېحیایۍ نه راوځو امام طرف ته چې کله روان شو انده نن شپه مولا مو ته ظهور کوای شي که نه شي کولی اند نن شپې به مولا خپل بیټک ته رسي لکه شیخ موپی ته خط لیکلو لکه شیخ صدوق ته خطونه لیکلی دي شیخ صدوق دومره عظیمه هستی دی دومره عظیم مجتهد دی چې د زمانې امام دعا سه پیدا شوی دی دغه کسان د مولا ملکا دروازه بنده دی مولا د رحم دروازه دی مولا د کرام دروازه دی مولا د عزت دروازه دی دوی موږ ته دروازه نه دی څه بند وي همیشه خپلو منونکو ته خلاصه دی که چیرې موږ د زړو دروازې لګې خلاصې کړو د کریم پروردگار خدای پاره کریم اهل بیت باندې بلند صلوات چې مو وکړل اوسه پورې مولا پورې کومه قرباني ورکړې ده تاسو علماو نه اورېدلي دي چې علي ابن مهزیار 20 کاله مولا سي حج ته لاړلو 20 کاله حج کې د مولا زیارت ته نصیب شول طیب غرو کې اوسه پورې مو مولا سي یو حج کړی دی خپل ځان ته د کربلا ته یورې کربلا ته د مولا حسین زیارت امام دپاره کړی دی آیا یوه برنامه مو ځان ته جوړه دی چې هرې جمعې مولا پورې صدقه ورکوو
مولا پر قربانی ورکو، مولا پر مثلا قرآن و سوره هدیه کو، مولا ته زمانه امام هغه زهرا بی بی ول تسبیح هدیه کو. لکه سوی مو تاسو کوم یو کاری په کار دی، هر یو کار کې په کار دی مو تاسو امام حاضر کو. خبرې ته غور وي ان شاء الله. کله وړو شیان شروع کا 15 روپے صدقه ورکا، 10 روپے جمعې نه صدقه ورکا، مولا ته دعا کا، یو سوره یاسین سبې سیاغه مولا ته هدیه کا. ورو څه کله ته وړو کارونه کوي اخیری به ته امام ته ورسېږي. کتره دریا بله خبره ده ان شاء الله رسیدای شو. نه د مولا لیاره څه کومه ده سخت لیاره ده. پروردگار عالم ته سوال کوم رحمان و رحیم خدای مو ته زمانه امام لیاره باندې تللی توفیق نصیب وګرځوي. خبرې ډېرې دي پروردگارا، خبرو کولو نه زیات مو ته خبرو باندې عمل کولی توفیق نصیب وګرځوي. مو یو آغا سیبیله څه د خبرو کوونه یک یو شای دی، هغه زبان دی. یو دی خو اورېدلې والا دوه دي، غوږونه دي. په کار د انسان د دوو غوږو سره تکات زیات دی اورېدلې والا. څه واورو په کار دی عمل ورباندې وکړو. زه د کومې خبرې کوم د جمعې خطبه څه معمولي خبره نه دی، دا ډېر غټ بوج دی. د کومې خبرې تاسو ته زه تقوا والا کوم، پرهیز والا کوم. زه د خپل ځان باندې ډارېږم. ما ته خطره دی که چېرې ما سره معمولي کوتاهي وشوله هغه ورځه څه هغې ورځې ذرې حساب نه پټېږي. ما ته خطره دی، زه د ځان خطرې کې قسم. زه تاسو نه مخکې تاسو ته نصیحت کوونکی چې کوم دی هغه ذمه داري ډېره زیاته دی، مسؤلیت ډېر سخت دی. پروردگار ته سوال کوو خدایا مو مسؤلیت کې پیل ما وګرځوي. رحمان و رحیم خدای پروردگار اندلته دعا کوي تاسو امین. زه بار یم تاسو باندې ما دوره باور دی. دلته چې مخلص کسان راځي، مطهر پاکیزه کسان راځي، څه هغوی دعا وکړي، هغوی امین وي، د هغوی امین د حسین فرش نه عرش ته رسیږي. بیا اتنبه مو انت تکافی. خدای ته سوال کوم مولا حسین له خاطر اول دعای مو انداده مو گناهان کبیره صغیره بخشش وگرځوي. پروردگار ته رحمان و رحیم خدای اقام بعد حالات بهترین و حالو کې بدل وگرځوي. پروردگار ته رحمان و رحیم خدای کوم کسان جمع کې مشکلات لري مشکلات آسان وگرځوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.